الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم صاحب صدق حضرات علماء کرام طلباء عزیز زما ډېرو درنو او قدرمندو مسلمانانو ورونو دا یوه مبارکه اجتماع ده د جامعه حلیمیه د ختم بخاری تقریب ده ټولو نه اول زه تمامو فضلاو ته د زړه کومې نه مبارکي وایم الله دې تاسو دا د تحصیل علم ټول زندگی قبول وګرځوي او بیا دې په مخ باندې الله دغه علم خدمت کولو توفیق در نصیب زما محترم ورونو د دغو مدارسو برکت ته چې په ټول امت چې د دین علم ژوندی ساتلی ده د دین حافظ خو الله په خپله ده لیکن د اسباب په دنیا چې
تاسو ورته سبب ګرځولی یو، نو څومره خوش قسمته دي هغه خلک چې الله تعالی د خپل دین حفاظت دپاره منتخب کړل. او هغه اردو چې وایي چې الله والے لوگ. نو تاسو الله پاک خپل خلق ګرځولی یو، موږ د الله تعالی همیشه دپاره په اخ طرف کې وګرځوي چې هغه الله پرې راضي کېږي. زما محترم ورونو، اللہ رب العزت فرمی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما دغه انس و جن صرف او صرف خپل عبادت پر پیدا کړي. یعنی د انسان په طبیعت کې الله تعالی دا شی هم پیدا کړ چې دی به د الله بندگی کوي. خو دغه عبدیت دا تکوینی نه ده، تشریعي ده. الله په دې باندې قادر و چې تمام انسانانو ته ایمان نصیب کړي، تمام انسانانو ته ہدایت نصیب کی. لیکن چونکہ دا عبدیت تشریعی دا او تشریعی عبدیت دیتا ویلے کیجی چې د انسان عقل او اختیار ته الله شای وسپاري. او ظاهره خبره ده چې عقلونه خو سره متفاوت وي، نو چې هر انسان د خپل عقل او اختیار په بنیاد باندې فیصله کوي، نو بنیادی طور باندې دوه طبقې به پیدا کېږي. یو به هغه طبقه وي چې هغه الله ته سرټیټي وکړي او په الله باندې ایمان راوړي. او یو به هغه طبقه پیدا کېږي چې نافرماني وکړي او الله نه انکار ته آماده وي. نو په انسانانو کې بنیادی طور باندې دو طبقے پیدا سلے. نو انسانان بنیادی طور باندې په دوه حصو باندې تقسیم سي. یو هغه وی چې په الله ایمان راوړي او یو هغه وی چې الله تعالی انکار وکړي او کفر او عصیان لاره خپله کړي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلق ته دا وایه چې دا حق منجس دا د الله له طرف نه ده،
بیا د خلکو خوښه که په هغې ایمان لروي که هغې نه انکار کوي. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. موږ خو انسان ته روغه لار ورښکاره کړله، اوس یې ته خوښه ده چې دی هغه روغه لار قبلوي او که د هغې انکار کوي. الحمدلله له نبي عليه الصلاة والسلام عهد نه راواخله تر دې نن ورځې پورې د الله له دین سره چې کوم خلق وابسته دي، له قرآن سره چې کوم خلق وابسته دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه لولي، دا د انسانانو هغه طبقه ده چې دې ته د ایمان خلق ویلی کېږي. او بعض خلق لاپرواه دي له دغې له سره د علماو احترام یې په زړه کې نشته، دغه علم ته په سپک نظر ګوري. دا یو تقابل ده په دنیا کې. اوس په دې نن زمانه کې تاسو او د موږ په زمانه کې موږ یو خو مسلمانان کلمې مو ویلې دي، لیکن په موږ کې لږ هغه خویان را روان دي. وی به مؤمن منافق به نه وي، په خدای به ایمان وي، په ضروریات دین باندې به ایمان وي، خو اخلاقي لحاظ سره په ده کې د منافقینو خصلتونه پیدا سي. دی وی مسلمان، کلمه گو مسلمان، لیکن په ده کې د مشرکینو خصلتونه پیدا سي. الله نه علاوه یو طرف ته بل طرف ته ګوري. وی خو مؤمن او مسلمان، لیکن په ده کې د یهودیانو خصلتونه پیدا سي، په ده کې د نصاراو خصلتونه پیدا سي. چنانچه نبی علیه الصلاة والسلام فرمی لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ پتاسو باندې به یو وخت داسې راځي چې تاسو به د تیرو امتونو تابعداري او پیروي کوو، قدم قدم ولیس ولیس پسې روان یو، داسې تابعداري به کوو. تر دې حده پورې چې که سمسارې په غاردارې نه وته دی تاسو باندې د پسې روان. صحابه کرام عرض ورته وکړ یا رسول الله موږ به یهودو او نصاراو پسې روان یو، یعنی یو به مؤمنان یو به مسلمانان او موږ به د یهودو او د نصاراو پیروي کوو، تابعداري به کوو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې او نور څوک کیدای شي.
بیا نن سبا زمانه چې خو په مسلمانانو کې د منافقینو خصلتونه هم پیدا اصلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی تعس عبد الدینار وعبد الخمیصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا ينتقش دغه مسلمانان به هم په دوه قسمو سي یو هغه چې د پیسې غلامي د لباس غلامي که فوجي ورده واغوسه دی اخته سلام عبادت یې کوي که د یو افسر ورده واغوسه دی اوهو دا خو ډېر زبردست شی دی که پیسې یې ولیدې د زړه ورته اوبه کېږي او دغو خلکو عادت دی که څه دې ورکړل دنیاوي فایده دې ورورسوله بیا خو درنه راضي دي لکه نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به چې فتوحات وصلل او مال غنیمت به راغی نو په مال غنیمت تقسیم باندې به منافقینو اعتراض کاوه ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا فهم له ساخطون او دا خبره به کوله چې موږ ته دې کمه راکړه موږ ته دې لږ راکړه موږ ته دې ګټه کمه راکړله اوس دا شیونه تاسو په د خپل ماحول کې لږ مطالعه کو موږ په سیاست کې هم دا پیسر نه نوتا دا عہدر نه نوتا جاه خواهش او د مال خواهش بیا چې موږ دوستیګانې او تعلقات پیدا سول موږ منځ کې محبتونه پیدا کیږي یې دین په بنیاد باندې پیدا کیږي بلکې د دنیا په بنیاد باندې ما نه به یو سړی په دې نه مروړېږي چې زه ملا یم ځکه چې ما راوړ شو په دې به هېڅوک نه مروړ چې زه لمونځ ورکوم جمع ورکوم دا به هېڅوک نه ووایي چې تا خو پلانکۍ مسله غلطه کړې وه ځکه موږ مرور یو تا خو دین غلط پیش کړی و ځکه موږ مرور یو تا خو د دین اسلام تعبیر غلط کړی و په دغه وجه موږ مرور یو خو مرورتیا دغې ته راغلی چې ما چار درښولی و بیا ما ته پلانکۍ چار نه وه کړې ما ته د پلانکۍ نوکر کړی نه و ما ته د ارباو روپۍ ټیکه نه کړ پیدا ما ته د دنیا دغه مفاد نه ورساوه بیا په دغو ټکو باندې موږ یو بل سره تعلقات خرابو سره جلا کېږو یو بل بیا چې الیکشن کو عوامو ته ورکوستو موږ ما نه یادېږي چې یو مجلس کې یو سړی لټېدلی او په ما یې دا اعتراض کړی چې ته خو اسمبلۍ کې وې او د اسلام دغه مسله راپورته سوه بیا ته ولې غلی وې تا ولې د غلطې خبرې ملګرتیا وکړله خو 5 کاله به یو خبره ټینګ درته نیولي چې پلانکي ته باندې زه بیا درغلی وم بیا تا ما سره ملاقات نه وکړلی بیا تا ما درخواست ماله نه واخیستی بیا تا ما سره ما دا چار نه وکړله په دغو دنیاوي مقاصدو باندې به دی ما پرېږدی حق لاره به پرېږدی جمعیت لاره به پرېږدی د علماو لاره به پرېږدی له دغه نه غټ ګمراه بل انسان په دنیا کې نشته او دغه خلک دي چې نن په پیسو خطا دي موږ سره پیسه ده موږ سره پیسه ده او په پیسې زور به د ووټ ګټه او ما ته خپله ویلي دي چې مولوي صاحب مروت په ما باندې ووټ احسان نه کوي یو ووټ مې په پیسو ورچې کړی دی دا طرفونه ما سره مخ کړي دي زه دغه میدان سړی یم ما نه دا خلک پټ نه دي
او نن هم دا ماته د پیسې روب راکوي نو زه ورته وایم چې نه دا بس دا معیار نه ده دا خو د نبي اکرم په زمانې کې وه او الله تعالی څه وفرمایل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون دا کافران پیسې خرچ کوي دغه دپاره چې الله دین لاره ورسي نو خرچ کوي دې کنه نتیجه به شي اخر به ارمان کې لاس ومري اوهو پیسه مې ولګوله او ثم یغلبون واردو نو زه نن هم دې خانانو ته وایم چې د پیسو په بنیاد باندې دا روب داب کوي په غریب سړي باندې او جان ما ته غټ غټ کوي زه هغه قوت یم الحمدلله جمعیت علما هغه قوت ده چې 50 کاله له تا سره مقابله کړې ده او ته په مځکه شنولی او اوس په دې انشاءالله په مځکه منډو موږ ته خپلو مشرانو د بېغیرتۍ سیاست نه درښولی پیسې پاره جان بېغیرته کول خپله لار پرېږدول د باطل ملګرتیا کول دا خو دنیوي نقصان ده ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون دا دنیوي سزا ده او بیا اخروي والذين كفروا الى جهنم يحشرون اخرته خراب خسر الدنيا والاخره دا خدایګانې موږ ختم کړي دا بتان موږ ړنګ کړي دي او ان شاء الله یا ربي بیا ړنګو که خدای خوښ وي نو د ایمان محترم ورونو ډېر د بیان وخت نشته اوس ماسپښین موږ به هم کوو سره خو دا درته وایم چې دا کوم حدیث تاسو نن اخرنی حدیث وویله چې دوه کلمې دي حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان دوه کلمې دي چې الله باندې ډېرې ګرانې دي په تله کې ډېرې درنې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او بیا استادان تاسو ته د دغه بیان په سلسله کې یو حدیث هم بیانوي چې هغه ته حدیث بطاقه وایي چې یو داسې ګناهګار به وي په آخرت کې چې د ګناهونو به نه وي رجسټر یې ډکې وي او هر رجسټر به تا حد نظر وځي او الله به ورته وایي چې عذر خو دې نسته تا پسې خو څه غلط نه دي کړي هغه ورته وایي نه الله به ورته وایي تا سره به انصاف کېږي نو الله به ورته ووایي چې یو پرچې روباسه د ده والا چېرې یو پرچې به پرته وي چې هغه پرچې روباسله په هغې لیکلي وو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغه یوه پرچې په دا تمامو رجسټرو باندې غالبه شي نو کله کله داسې محاذونه راځي چې یوه پرچې ډېره لویه په کار سړي ته ورځي موږ خپلو اکابرو په لارې روان یو موږ ته ډېرې د مشقت میدانونه نه دي جوړ کړي حالانکه دین خو د مشقت میدان خو دغه انتخابي میدان یې جوړ کړی ده
او دغه چې ګټه ناګټه چې کومه په یو پرچې باندې کېږي که دغه پرچې صحیح استعمال اصله نو پورا آخرت به ورسره ښه کېږي او د دنیا په معاملاتو کې هم الحمدلله موږ له دې خلکو تکړه یو چې کمزوري نه یو ورنه په خدمت خلک کې هم ورنه تکړه یو ته زباني خبرې کوې موږ عملاً ښکارو بیا نو په دغه حوالې سره هم دا پرچې ډېره قیمتي ده کتاب نشان ده زموږ مخالفین بیا موږ ته وایي دا خو انتخابي نشان کتاب ده او تیر تر کتاب الله کې نو ظاهره خبره ده چې ملا په لاس شي بیا خو به قرآن یې که نه که د یهودي په لاس کې وای خو بیا به تورات و که د عیسیانو په لاس کې وای خو بیا به انجیل و که د هندو په لاس کې وای خو بیا به وید و که د سیک په لاس کې وای بیا خو به ګرنث و نو اوس چې یو واري کتاب یا یو د علماو په لاس شي نو دا نشان دا د یو منشور نمایندګي کوي اوس خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که وایي موږ ملګان نشان یې ته لاټ کړی وای د ډول د باجې او څه خوند در سره کاوه نو الحمدلله موږ سره مناسب نشان ده او دغه نشان به انشاءالله العزیز مخکې فتوحات حاصل کړي دي او بیا به هم فتوحات حاصلوي که خدای خوښه مدرسه او سیاست دا نه جلا کېږي یو طرف دارالعلوم دیوبند ده او بل طرف ته جمعیت علما ده د دارالعلوم دیوبند اولنی شاګرد محمود حسن و او هغه محمود حسن چې بیا لوی څه علم یې وکړ بیا د شیخ الهند بللی کېده او بیا د دغه جمعیت علما بنیاد هلته چشلی نو چې مدرسه او جمعیت سره یو ځای نه وي پروجي زه خو ورته دیوبندي نه وایم دا نیمچک ته نو رایسه د خپلو اکابرو غیرتمنه لار خپله کړې طالبانو رزق هېچا نه نیولی طالبان ته خپله له هر طرفه روانه لیکن یو خبره درته کوم الله پاک هم امتحان اخلي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دیوی آبادی مثال الله ورکړي چې هغې کې امن او اطمینان او د دغه امن او اطمینان سبب څه شی و چې معاشي صورتحال یې ټیک ټاک خدای پاک ورکولی رزق له هر طرف نه ورته روان و خو بیا چې کله د الله تعالی په نعمتو باندې کفران وکړلی او کفران نعمت یې وکړلی نو الله تعالی هغه نعمت ورنه واخیسته او په بلې بله یې واړول لوږو او په بدامنۍ نن پاکستان ټول په دغه بدامنۍ هم ککړ ده او په معاشي بدحالۍ هم ککړ ده وجه دا ده چې الله دل لاره ونکړې الله پاک فرمي
چې د رزق مالک دا غیر الله نه دي. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. توحید خاوند مصلحتونو پر خپل لار نه پرېږدي. رب العالمین دې موږ ته استقامت نصیب. دا جامعه علمیه ده. محسن صاحب دې الله تعالی غریق رحمت وګرځي، دا شهادت دې الله تعالی قبول کړي، دا سلسله دې الله تعالی جاری ساتي او الله تعالی دې موږ د خپل حق لارې نه په هیڅ قیمت باندې هم نه خطا کوي. جی دورې والا اصل عبادت کې ویلې چې اجازه یو مغازي واره حاجی کی اجازت بسم الله الرحمن الرحيم.